بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طول درود شریف ہوئے بمین و محبت بانے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مندو جماعت اشاعت التوحید و سنہ مرگرو و پتنگانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما عزت مندو لکه زمونږ نه مخکې زمونږ دې بیګانو وویل چې مونږ بیان دپاره نه وو راغلي مونږ خو د خپلو مشرانو د بیان د اورېدو دپاره راغلي خو چونکې د ناظم صاحب د طرف نه دا حکم و دا مقوله ده وایي الامر فوق الادب نو بس امر دی نو څه کې کني زه په نظر باندې ینم ښه علما ډېر قابلان بهترین شخصیتونه چې دا اجتماع له حتی رسیدلې نه ده دې کسانو کې ډېر قابلان کسان ناست دي او ډېر ښکلي مقررین خاص کر زمونږ د سخاکوټ مولانا مفتاح الدین صاحب چې دا یو بهترین مقرر دی او نور لوی لوی علماء کرام ناست دي زه پیژنم لږ لږ والله یقین کې د هغې مخکې مونږ ته شرم و حیا راځي چې خبرې کوو چونکې د هغې طرف نه امر و نسکې زما یو طبیعت دی زه تقریرونو ته بلکل نه خوشحالېږم چې یو سړی مې مجبوراً راپانسوي که نه زما خواهش نه چې زه تقریر وکړم ځکه چې ما ته خپل ځان معلوم دی چې دا زما د ناستې او زما د بیان قابل نه دی اگر که د متقي صاحب داسې لوی لوی القاب ذکر کړه الله دې دته هدایت کړي سره زمونږ نه چې خلکو ته یو بلا جوړ کړم چې یاره دا ګوره دونه لوی شخصیت ما ته خپل ځان خپله معلوم دی پوه شوی مطلب باندې که نه زه خپل ځان په خپله پیژنم خو دا د حسن ظن دی نو کېدای شي شیخ په دې وجه موږ ته وایي چې یاره بوډاګان کني شیخ القرآنان خو زه دغه درې څلور شیخ القرآنان دي نو شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاهر نور الله مرقده شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نور اللہ مرقدہ شیخ القرآن شیخ د شاپور نور اللہ مرقدہ زمون خدا شیخان مونږ ته چې دا څوک شیخان وي مونږ په خپل ځان پورې خندا راشي
لکه دا څه وایي پوه شوې او د ده خپل حسن ظن نو څه به وایي زه ستاسو په مخ کې د دې جماعت لږ تعارف به وکړم لږ غونې اکثر زه چې اینما دا علما دي دوی ته پته ده او طلباو ته هم پته ده زیات مجمع کې طالبان په نظر سره راځي عوام به هم پکې خو لا هغوی دومره ډېر به نه وي د دې علماو طلباو عمره دوی ته د دې جماعت مقصد او منشور واضح دی خو دا کم رونه چې دا کم نوي بعضې عوام ملګري هغې وایي چې یاره دا څوک دي چې دوی راغلي او جلسه کوو او چا تور پټکي والي او چا سپین پټکي والي او څوک په ټوپو کې او چا برک سکر کې دي او چا سپین دي او دا څه بلا دي پوه شوې نو لږ غوندې دې تعارف تاسو ته کوم دا کم کسان چې هغوی خبر نه دي زمونږ د دې جماعت نوم دی جماعت اشاعت التوحید و سنه او پښتو کې نوم درته وایم پښتو کې موږ ته خلک پنځپیریان وایي او یوم پنځپیریان پنځپیریان په دې معنا یو په دې معنا پنځپیریان نه یو چې موږ د پنځپیر اوسېدونکي یو په دې معنا پنځپیریان چې د اسلام هغه پنځه بناګانې منو او هغه موږ ته حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده ښوولي دي په دې لحاظ سره موږ پنځپیریان موږ ته کېږي زما عزتمندو په دې خداداد ملک پاکستان کې قسمه قسم تنظیمونه او پارټۍ دي د هرې پارټۍ او د هر تنظیم یو منشور دی ټیک ده که نه چا د دنیا منشور را مخې ته کړی او چا د آخرت منشور خلکو ته مخې ته کړی دی چې زمونږ آخرت منشور دی چې یاره آخرت زمونږ ښه شي او دې دپاره موږ محنت کوو با تقدیرات څه چې خو زمونږ د جماعت هم یو منشور دی هغه منشور په دې پوسټر کې اجمالي غوندې ستاسو ته یې مخې ته کړی دی او دا حقیقت دی هغه منشور څه دی د دې جماعت عظمت قرآن عظمت قرآن تاسو ما خیال دی ستړي شوي یې خولې نه مو اواز نه راخېږي که ستړي چې بیا متقي صاحب ته ووایو چې تفریح وکړي که نه جواب خو ورکوئ که نیک بختن زمونږ د جماعت یو منشور دی یو عظمت قرآن عظمت قرآن د الله د کتاب لویوالی الله چې دا کتاب په کومې مسلې مقصد دپاره نازل کړی دی بس دغه جو زمونږه منشور دی او دغه جو د قرآن کریم عظمت دی هلکه د پنځپیریانو طالبانو ټولو عوامو چې کوم پنځپیریان یې هغوی ته پته ده د قرآن موضوع او د قرآن مقصد الله چې د دنیا ته رالیږلی دی نو څه مقصد دپاره یې رالیږلی ستاسو نه تپوس کو د نرزامونو توحید دپاره دا خبره سړی ذهن کې کیږي که نه چې دا قرآن تمام د توحید دپاره نازل شوی دی نو زمونږ د جماعت اشاعت التوحید و سنه جو دا اولنۍ خبره ده څنګه اشاعت التوحید و سنه الحمدلله موږ په چا ردونه نه کوو نور خلق به مې خپل وس مناسب به کوشش کوي خو چې کم د جماعت افراد دي جماعت اشاعت توحید و سنه د هغوی عظیم مقصد د هغوی لوی مقصد لویه کامیابي اهمه خبره دا ده چې د الله توحید د خلکو په دې زړه کې او په دې دنیا کې خور شي دا ټیک ده که نه دا د جماعت مقصد دی هلکه زمونږ ګورې ډېر غټ مقصد دی مونږ وایي زمونږ منشور قرآن دی نو بلکل په دې کې صادق یو ولې زمونږ چې کوم ځای کې ملګری دی که هغه امام دی او که غیر امام دی هغوی به د الله د درس د کتاب درس به په دې نیت سره کوي چې د خلکو اصلاح وکړو
خلق د شرکیاتو نه راوځي، خلق د بدعاتو نه اوځي او خلق صحیح مسلمانان جوړ شي، صحیح عقیده والا جوړ شي، سنت باندې تلونکي خلق جوړ شي. دا زمونږ د هر یو عالم د هر یو طالب دا منشور دی. دا ټیک دی که نه؟ او په دې محنت دی. کوم ځای چې زمونږ عالمین و هلته به د قرآن درس شروع وي. ټیک ده که نه؟ لکه کوم ځای چې زمونږ عالم یو امام وي نو مقتدیانو ته به د قرآن کریم درس ځکه دا زموږ منشور دی. زمونږ داسې منشور نشته چې بیلچه به م پوږی او خلکو ته به نالی وباسو. زمونږ دا منشور نشته چې هلکه سړکونه به جوړو د هر څه به الله پاک جوړوي. زمونږ منشور صرف دا دی چې خلکو ته د الله توحید د الله کتاب د عالم ته ورسیږي او خلک صحیح لارې والا تلو والا جوړ شي. ټیک ده که نه؟ او کوم عالم چې زمونږ وي او دا دعوه کوي چې زه جماعت اشاعت توحید و سنت والا یم او دی درس د قرآن نه کوي نو دی نمبر 2 جماعت اشاعت توحید و سنت والا. سم کم یو دی هلکه؟ نمبر 2 دی. دا نمبر 2 پیژنئ تاسو؟ داسې دنیا مقصد دپاره به ځان ته څه دا کوي. زمونږ چې حقیقي جماعت اشاعت توحید و سنت والا چېرته وي نو هغه به درس د قرآن شروع وي. په دې مجمع کې چې څومره امامان ناست دي د الله د رضا دپاره لاس اوچت کړئ. هلکه تاسو درسونه کوئ په خپل جومات کې که نه؟ دا زموږ منشور دی که نه؟ بل یو تنظیم والا دې وښیي ځه موږ پرې ردونه نه کوو، موږ پرې ردونه نه کوو چې خالص د الله توحید او د الله کتاب رسول مقصد یې دا جماعت اشاعت توحید. نه زمونږ ووټ څه مقصد دی، نم څه نوټ مقصد دی، نم څه عزت مقصد دی. که عزت زمونږ مقصد وی نو ګوره دا مسله چې چا بیان کړې ده هغوی ته ګلونه نه دي اچول شوي. دا اوس چې د خوشحالي راغلې دا خو بېل یو فضا ده. دا مسله چې چا بیان کړې ده که پیغمبرانو بیان کړې ده او که د هغې نه وروسته خلکو بیان کړې ده که هغې نه وروسته تابعینو تبع تابعینو بیان کړې نه هېچا هم ورته ګلونه نه دي اچولي بلکې خلکو پې باندې رد و بدل او طعن او لعن پې باندې کړی دی. دا ګرانه مسله ده. نو دې کې د دنیوي عزت څه لالچ نشته، د ووټ موټ د نوټ څه لالچ پکې نشته. دې کې صرف مقصد د الله رضا ده. او د دې جماعت بنیاد دا چا ایښی او شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاهر نور الله مرقدو، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام الله خان نور الله مرقدو، قاضی شمس الدین صاحب، عنایت الله شاه بخاری صاحب، دې خلکو د دې بنیاد ایښی دی. فهؤلاء آبائی فجئنی بمثلهم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. موږ ته داسې خلک پیش کوي ملنګان د دین، د قرآن ملنګان، د توحید او د سنت ملنګان. تاسو خپلو مشرانو کې داسې څوک یو تنظیم والا نشي پیش کولی لکه زموږ دا کم ملنګان مشران چې دي. فهؤلاء آبائی فجئنی بمثلهم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. د دې تنظیم بنیاد دا په تقوا او په پرهیزګارۍ ایښودل شوی دی. دا د دنیوي مقصد او د عزت دپاره نه دی ایښودل شوی. که عزت ورسره راځي هغه به طبعا راځي. پوه شوې مطلب؟ په تقوا او په پرهیزګارۍ ایښودل شوی. الحمدلله دا هغه جومات دی چې دا د کامیابۍ مخکې روان. زه چې سوچ کوم که نه، زه په دې ډېرو مدرسو کې مې درسونه کړي دي، هر قسم مدارسو کې. اوس هم یو مدرسې کې مدرس یم، ادنا غونې مدرس. زه چې څومره سوچ کوم چې زه ګورم مفسرین الحمدلله د جماعت اشاعت توحید پیداوار دی. د قرآن مفسرین هغه څوک دي؟ جماعت اشاعت توحید او سنت. ډېر شاذ نادر به یې چېرته نورو. او که محدثین یې نو د جماعت اشاعت توحید او سنت والا پیدا کړي دي. که مصنفین دي جماعت اشاعت توحید او سنت والا پیدا کړي دي. که مبلغین دي خیسته خیسته آوازونه مزیدار تقریرونه والا دي نو دا جماعت اشاعت توحید و سنت والا پیدا کړي دي. که نیکان دي اولیاء کرام دي دا جماعت اشاعت توحید و سنت والا پیدا کړي دي. دا داسې تنظیم دی او دا معتدل تنظیم دی. داسې تنظیم دی چې دفاع هم کوي. که چا امامانو ته څه زیاتې نیت کې وي نو هغو دفاع هم کوي.
امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل یو ځل یو پوسټر شایع شو. زه په دې درګۍ علاقې کې هم، زمونږ اصلي ځای هلته دی. امام احمد ابن حنبل اس امت کا پہلا مشرک ہے. دا لیکلي وی مونږ چې دا پوسټر چا شایع کړی نو هغه پسې لاړو. بیا څه خبرې ترې وشي هسې یو نیمه ګنټه 2 ګنټو پورې هغه ته چې مونږ خبره کوله یم زه په عربۍ نه پوهېږم، اردو وایي. هلکه ته څنګه په عربۍ قرآن ته دونه غټ پوسټر دې شایع کړی او په عربۍ پوهېږې نه؟ امام احمد ابن حنبل غوندې شخصیت ته چې کوم دی نو مشرک وی، نیکبخته. هسې وایم که د ائمو چا تنقیس کړی نو دې جماعت پې غیرت کړی دی. که د پیغمبرانو صحابو چا تنقیس کړی دی نو دې جماعت پې غیرت کړی دی. دا خبره حقیقت دی که زه هسې لګیا یم؟ ستاسو ته تپوس کوم دې جماعت تنقیس چې چا کړی دی جماعت یې جواب کړی. که د اولیاء کرامو په حق کې چا افراط و تفرید کړی دی نو دې جماعت د اولیاء کرامو مرتبه خلکو ته ښودلې ده. ای خلکو دا ګوره خدایان نه دي، دا الله دوستان دي، محبوبان دي، مرتبه یې ورته ښودلې ده. دا داسې جماعت دی او په دې موږ ډېر فخر کوو. څنګه د دې جماعت مقصد صرف دا دی چې د الله رضا شي او انشاءالله قربانۍ والا جماعت دی. څنګه د هرې مسلې چې کوم ځای کې یو باطل سر اوچت کړی نو جماعت اشاعت توحید والا د هغوی مدافعه کړې ده که نه ده کړې؟ د تحریرونو په شکل کې، د تقریرونو په شکل کې، هر وخت کې الله په هر ځای کې ورته زمري پیدا. دا د زمرو جماعت دی. ښه زمونږ الحمدلله که طالبان دي زمري دي، که مولیان دي زمري دي، چا پروا نه کوي، د خپل عزت پروا نه کوي. کورونه یې په دې مسله باندې سوي دي. که عوام دې مسله زده کړې ده نو کورونه دې باندې سوي دي، مرګونه یې سکلي دي. حضرت شیخ القرآن د پنډۍ شیخ صاحب بیان یې کوو په پېښور کې او بریلیانو پې حمله وکړه، په تورې باندې دا مرۍ باندې پې ګزارې وکړو. پوه شئ مطلب باندې؟ نو قربانۍ والا جماعت دی. حضرت شیخ القرآن محمد طاهر نور الله مرقده د هغې قربانیانې څومره دي؟ یو قرباني چې یو ځل درس کوو 1980 سنه وه، ما ته یاد دي. یو خبره په درس کې دا وکړه، وی زه د دې شاه منصور د طرف نه را روان وم، د شپې یو بیان ته یو ځای له تلی وم او داسې بوګري موګري دا بوټي موټي وو. وی ناڅاپه یو سړی پاڅېد او ما ته ټس تمانچه راوله او پړق یې وکړو، غله شو تمانچه. وی ما ورته بل کارتوس پکې کېده، تا ته زما عقیده نه ده معلومه چې کوم کارتوس ماله مقرري هغه نه بدلېږي، بل پکې کېده. وی تمانچه یې وغورځوله او راغاړې ورته وی چې بس معافي غواړم، نور چاته څه مه وایي. یو ځل یې واقع بیانوله، وی چې کوم دی نو وی دغه ته تللی وم بلوچستان کوټې ته، وی په ممبر ناست یم او بیان کوم. یو سړی راغی پینډز یې راوړه، هغلته کېناسته. وی چې مولا ګورې که د بابا نوم دې په خوله باندې واخیسته که نه نو دا 5 کارتوس به درغلي. وی ما زړه کې ووی چې زه به هم د الله بنده یم که د دې نه علاوه بله مسله وکړم. موږ د داسې مجاهد موږ شاګردان یو. اثر الاباء یثر فی الابناء، دا ټیک ده که نه؟ د استاد هغه اثر په شاګردانو کې ښکارهیي که نه؟ چې استاد یې نري، استاد یې قابل وي نو شاګردان به یې نران وي او قابلان به وي. که استاد یې ما غوندې هسې پلوسمن وي نو شاګردان یې هم دغسې وي چې څنګه غر یې هغه شانې کربوړی. دا زمونږ مشرانو فهؤلاء آبائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا یا جري. دا زمونږ مشران دي، داسې مشران ملنګان قلندران وو. د دنیا د عزت هیڅ پروا یې نه ده ساتلې. د الله د توحید بیان یې کړی دی، د الله د توحید خدمت یې کړی، په هغې باندې هر قسم تکلیفونه یې برداشت کړي دي. دا د دې جماعت اجمالي غوندې نقشه مې درته پیش کړه. نور زمونږ د دې اجتماع او ما تاسو ته دې منشور دا اجمالي عظمت قرآن، بس جو دا زمونږ منشور د عظمت قرآن. موږ د هر ځای کې د الله د کتاب درسونه کوو، دا عظمت قرآن دی که نه؟ عظمت قرآن خدا نه دی چې کولومه او په سر اقدمه او نه چاته خیم نه په خپله وایم، دا عظمت قرآن نه دی. عظمت قرآن دغه دی چې جماعت اشاعت توحید سنت والا کم کوي.
او الله بیان کړي ذالک الکتاب لا ریب فیه و دا بشک و شبه کتاب دی الکه زمونږ د ستاسو منشور بشک و شبه حق دی هدی للمتقین او دا سم سړي ته لار ښیي کم سړي چې اراده د سمې لارې کړي نو هغه ته سمه لار ښیي. بس نور دې موضوع کې علماء تاسو ته مخکې بیان کړی کېدای شي وروسته هم د دې په باره کې بیان وکړي. زه دا دویمه خبره استحکام پاکستان اجمالي غوندې خبره تاسو ته کوم نور تاسو پوهېږئ. زما خو دا عقیده ده بیا خبرې بس کوم چې استحکام پاکستان په غیر د قانون د الله نه نشي راتللی. دا خبره غلطه کومه که صحیح کومه؟ او زمون موجوده مشر حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب حفظه الله هغه که ستاسو یادي پروس کال اخیری چې دغه ختمېده اجتماع تاسو ته یاد دي د دعا په وخت کې رونو یو خبره تاسو ته کوم. مسله د توحید خو موږ روانه کړې دا روانه ده یو قدم وی بلم پر امن باندې ګدو په امن طریقې سره یو قدم بلم مخکې کوو وسه د الله د قانون د پاره مهنت ٹھیک ده کنه که غلطه وایم دا خبره شیخ صاحب کړې و کنه. نو زما دا عقیده ده استحکام پاکستان په غیر د قرآنی قانون نه نشي راتللی. که اسې نور څه دغه کوو نو دا به خپل ځان تیر باسو. الله دې په دې ملک کې الله پاک په خپلو قدرتونو د خپل قانون نافذ کړي. زموږ په ژوند کې د ډېرو خلکو دا تمنا ده څوک د دنیا نه په دې تمنا باندې تللي دي ومنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر. بس الله دې په خپلو قدرتونو باندې دا خپل قانون په دې ملک کې راولي او زموږ مشران دې الله نیکان صالحان کړي. الله دې ورته هدایت وکړي او الله دې د پاکستان خپله حفاظت وکړي. الله دې بدامني ترې ختمه کړي. الله دې امن په پاکستان کې په قرآن سره راولي. الله دې په دې خبرو موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي. ما درته وویل ماله شرم او حیا راځي چې ستاسو مخکې خبرې کوو. نور خو ټول د مشرانو د بیان اورېدو راغلي که زما نه څه زیاتې کمی شوي ستاسو نه معافي غواړم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.